السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف وای. اللهم صل علی ابراهیم. تاسو خدای وبخا په انسان کې الله جل جلاله د محبت ماده هم اچولی ده او د دشمنی او د عداوت هم، او دا دواړه سيزونه په خپل ځای کې مناسب دي. لکه څنګه چې د رحم او د مهرباني ماده په انسان کې شته، دغسې د غصې او د غضب ماده هم شته، او دا دواړه په انسان کې په کار دي، خو په خپل ځای. د دې مصرف چې کوم الله جل شانه د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیانې او غواړي، په هغې کې صرف کول پکار دي. دغسې الله جل جلاله په انسان کې دا مادم پیدا کړي چې دی به چا سره محبت کوي، د ده به څوک خوښ وي، زړه ته به څوک راتیر وي، او دی به د چا سره بغض او عداوت هم ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمای: من اعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. چې چا یو شی ورکولو د الله د پاره ورکو، او چې چا یو شی ایثارولو نو د الله جل شانه د پاره ایثار کو، او چې چا سره محبت کولو د الله د پاره کولو، او چې چا د چا سره بغض کولو، دشمنی کوله د الله د پاره کوله، فقد استكمل الایمان. نو دې سړي ایمان مکمل کو. نو د حدیث مبارک کې د ورکړې ذکر هم ده، او د ایثارولو د منع تذکر هم ده، د محبت تذکره هم ده، او د بغض تذکره هم ده. بعضی رونه کله کله دا وای چې بغض، دشمنی او غضب او غصه دا خشی نه ده. چې دا خشی نه ده، نو الله جل شانه په انسان کې دا ولې پیدا کړي؟ دا په خپل ځای کې انتهایی ضروری شی ده. په انسان کې غصه وي، د غصې نه په خپل ځای په استعمال کې غیرت پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور بی بی عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د الله رسول د خپل ځان دپاره چا نه بدله نه واغشتي، او چې کله به د الله جل جلاله محرمات، هغه کارونه چې خدای منع کړي دي، خلاف شرع کار به لیدو، بیا به دومره مبارک غصه شو
چې چا وی غوسې ته یعنی مخامخ نشو دراتلی، بیا به څوک مخې ته راتلی نشو، دومره به د الله رسول غوسه کېدو. رنگ مبارک به متغیر شو، خلاف شرع کار چې به ولیدو په هغې باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم دا شی و او په ځای استعمال کړی دی چې کله د انسان په کور کې دغه ښځه، دغه بچي، دغه لوڼه خلاف شرع کارونه کوي او په ده کې غوسه نه راپورته کېږي، نه هغوی ته خبره کوي، نه په قهر کېږي هغوی ته، نه غوسه کېږي، نو دا هم ځان ته مسلمان وایي. دی د ځان دپاره غوسه کېږي، د الله رسول ځان دپاره نه غوسه کېږي. یو ځل یو یهودي ورته قرض ورکړی و، قرض رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضې خلکو دپاره اغشتی و چې هغوی غریبانان دي، چې شکایت راوړو چې یا رسول الله زمونږ قبیله ټول په هغوی باندې لوږې تندې تېرېږي، د خوراک څښاک څه نشته. د الله رسول قرض را واغشت، یهودي وایي زه در کوم، ما ته یې په فلانکۍ نیټه د دې په عوض کې کجوري راکړي. او بیا چې کله هغه نیټه راله نو د هغې د راتلو نه 3 ورځې مخکې یهودي رالو، مطالبه یې وکړه ما ته خپل شی راکړه. او دومره سخت انداز سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شو چې یو خو سخت الفاظ بیل وی، بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږو باندې څادر پروت و، هغه څادر یې ونیو او رایخ کړو، نو د مرۍ کې نښې جوړې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورته مسکی کېدو. صحابه ولاړو، حضرت عمر رضی الله عنه په هغه صحابو کې و، حضرت عمر رضی الله عنه په غوسه وکړه هغه یهودي باندې، د الله دشمنه لرې که د لاس، تا ته پته ده دا کومه هستی دی، دا څوک دی؟ بیا هغه پرېښو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته وویل چې عمر تا ته داسې نه و پکار، تا ته دا پکار وه چې ده ته دې ویلی وی چې غوستل خلک په دې طریقه نه کوي، او ما ته دې ویلی وی چې د ده حق دی هغه حق ورته ورکړه. دې نه معلومیږي چې طرفینو سره خبره کې نو اعتدال سره به کې چې تا نه په خبره کولو کې چا سره زیاتې ونشي. دا تعلیم دی، سبق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې موقع باندې صحابه کرام وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسکی و او په مرۍ کې څادر سره نښې جوړې شوې. نو د ځان دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چا نه انتقام نه اخیست، غوسه کېدو باندې دومره تحمل برداشت، او د الله دپاره په معمولي خبره باندې غوسه کېدو. میدان د جنگ کې چې سړی جنګېږي نو د غوسې په زور جنګېږي، کافر ته غوسه اوس یهود دي په مظلوم مسلمانانو باندې ظلم کوي، کورونه وران کل، شهیدان کل، ماشومان، زنانا، نارینه. هغه کسان چې هغه ورسره نه جنګېږي ډېر زیات هغوی مړ شو، شهیدان کل. دې موقع باندې یو مسلمان غوسه کېږي نه یهودیانو ته، او چې ته ورته خیره کوې او د الله رسول خیرې کړي دي. قاتل الله الیهود، الله دې دا یهودیان ختم کی، خدای دې قتل کی. اللهم اقتلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اذلهم، یا الله ته ذلیل کی، ته رسوا کی. او ته وایې چې نه ما ته دلته یو 2-3 ځله پرچی راله چې ته په خطبه کې دا خیرې کې دې کافرو ته، نو د دې په ځای ورته د هیات نه داسې مردارو کافرو ته به څوک دعا وکړي. کوم کافر چې هغه الله جل جلاله ته او د الله رسول ته او دین اسلام ته او قرآن ته بد او سپک ګوري او مسلمان وجني او قتلوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته خیرې کړي، بد دعا یې کړي. اللهم علیک بقریش، اللهم علیک بفلان، یا الله دا فلان کې رونیسي، دا رونیسي، دا رونیسي، کفار د قریش رونیسي. بخاری شریف کې هغه بد دعاګانې ذکر دي. عرض مې دا کولو چې عداوت
او غصه دا هم د چا سره پکار دي. د کافرو سره دشمنی ساتل پکار دي. کافرو سره مسلمان دوستی نه کوي، مسلمان سره دا خایيږي نه. قران کریم په دې آیاتو کې زه په دې الله جل شانه فرمایي چې ته د يهود او نصارا، چته د کافرو او چرته د مطلق دشمنانو دې کې وای دا سوره ممتحنه ابتدائی آیات دي. یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تاسو زما دشمنان او ستاسو دشمنان په دوستۍ منی سي. کوم چې زما دشمنان یې غستاسو هم دشمنان دي، هغه په دوستۍ منی سي، هغه سره دوستی بالکل مکوئ. تلقون الیهم بالموده، تاسو دې خلکو سره د محبت د دوستی اظهار کوئ. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکه دای څخه چې کوم حق راغلی دی د الله رسول، دای څخه چې کوم حق راغلی دی قرآن کریم، او دای څخه چې الله پاک کوم حق راستولی دی دین اسلام، وهي هغوی د دې کفر کوي. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، دا خو دومره سخت دشمنان دي ستاسو چې دی د الله پیغمبر او تاسو د خپل ځین علاقې نه وباسي. مکه مکرمه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور کو په هجرت باندې مدینه منورې ته. هغه خپل آبایی ځای دی، د خپل علاقې نه د چا جوړ کیږي چې څوک په امن کې وخت یې ری. تر دې پورې چې رسول الله او بیا داسې ځای چې هلته خانه کعبه وي، هلته مناسک د حج ادا کیږي، هغې نه د چا جوړ کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته روانېدو نو خانه کعبې ته مخامخ ودرېدو او د الله کور یې مخاطب کو او وی چې زما تا نه زړه نه کیږي، لیکن زما دا قوم دلته ما نه پرېږدي. مجبور کو او بیا مدینې منورې ته لاړو. نو الله جل جلاله دا هر څه دلته ذکر کړي دي مسلمانانو ته وایي یخرجون الرسول وایاکم، پیغمبر او تاسو اوباسی ان تؤمنوا بالله ربکم، ان تؤمنوا بالله ربکم. خبر تر منځ بل هیڅ نشته، صرف دا خبره ده چې تاسو په الله باندې ایمان راړی او دا غي په الله ایمان نشته. تاسو مؤمنانی په دې وجه باندې تاسو نه پریدي، تاسو په الله باندې ایمان دی چې هغه تاسو پروردگار دی. دی وسره فورن ذکر کړی دی ربکم چې تاسو رب دی، یعنی ستاسو په الله جل جلاله باندې ایمان راړل په زیری په کار خدا را چې هر فرد چې الله جل شانه پیدا کړی دی انسان دی هغه په الله باندې ایمان راړي، ولی پروردگار هغه دی پیدا کړی ټول الله دی. رزق الله ورکوي، خصمانه الله جل شانه کوي، رحم مادر کې په ماشوموالي کې په هر ځای کې الله جل شانه ټول اسباب او ضروريات مهیا کوي. د ځمکې نه راټو کوي او ته غلې میوه د الله کوي، د اسمان الله جل شانه د دې انسان لپاره او بنازلې په دې او باندې به هر یو شی زرغونی. نو رب ما غده او هغه باندې ایمان راړل او د هغه عبادت کول پځه او تاسو سره دا خلک دا دیتم خدای پاک ور کوي، دای سره دښمنی کوي، نو تاسو دا غي سره دوستی کوي.